पाकिस्तान में मुकाबला बांग्लादेश लुम्बाने टेस्ट द सलोरम ورځې اختتام پذیر شوی دا چې دا ټیسټ میچ ډرا کېدو طرف ته روان دی. تقریبا 70-80% چانسز دي چې دا میچ ډرا شي ځکه د بنگلاديش بیټینګ لاین اپ په دویم اننګز کې هم ښه زبردست طریقې سره روان دی. پاکستان بیټسمنانو په فرست اننګز کې مطلب ډیر زیات بکواس بیټینګ وکړو. په هغې سکور کارډ طرف د راځو ډیټیل سره په ډسکشن کوو خو د میچ د ډرا کېدو چانسز سیوا شوي دي ورنه پاکستان ته پکارو چې دا میچونه یې ګټلې وي. دواړه ټیسټ میچونه یې ګټلې وي او بنگلاديش ته په بنگلاديش کې شکست ورکړی وي. لکه د بنگلاديش نه ټیسټ میچ ګټل دومره غټه خبره نه ده، دا اسانه خبره ده پاکستان ټیم دپاره. خو خیر سکور کارډ تاسو له په سکرین باندې ښکاري. لومړنی بیټینګ د بنگلاديشو فرست اننګز هغه 413 رنزونه جوړ کړل چې پاکستان ورپسې 386 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی. د بنگلاديش د بیټینګ سکور کارډ مې در سره شیر کړو، د پاکستان د فرست اننګز سکور کارډ مې در سره نو شیر کړی چې دې کې اذان آویس 103 رنزونه جوړ کړي دي. که دا 103 رنزونه دي د اذان آویس وکړو نو پاتې کېږي 286 رنزونه. دغه 286 نه 283 رنزونه پاتې کېږي. دغه 283 رنزونه د پاکستان ټوټل بیټینګ لاین اپ جوړ کړي دي. امام الحق 45، عبدالله فضل 60، شان مسعود 9، سعود شکیل 0. پته نه لګي چې دا سعود شکیل یار ښه کلاړیان شته خو دله موقع نو ورکول پکار اټلیسټ دی لا کپتان جوړی. ښه سلمان آغا 58 او رضوان 59. دې دوړو له پکارو چې بارا کلاړیانو سکور نه کول. میډل اډر کې شان مسعود او سعود شکیل سو نکل نو سلمان آغا او رضوان لا دا اننګز نورم ډیپ بوتلل پکارو. کلابه د مرغه دیم زر اوټ شوي. نعمان علي 2، شاهین 13، حسن علي چی او محمد ابرار چې کوم دی هغه محمد عباس سوري هغه 6 رنزونه جوړ کړي دي. د بنگلاديش د طرف تسکین 2 وکټې اخیستلي، ناهدرانه 1 وکټ اخیستلې ده، مهدي حسن میراث کولې بالنګ کړی 15 وکټې او 2 پکې تاج الاسلام اخیستلې دي. خو په سیکنډ اننګز کې بنگلاديش ډیر ښکلی بیټینګ روان کړی دی چونکې پاکستان بالنګ لاین اپ له پکارو چې په سیکنډ اننګز کې د بنگلاديش بیټینګ رانیولې وي. 152 باندې 3 کلاړیان د بنگلاديش آوټ دي اور 152 او ورسره لیډ هم بنگلاديش له پاتې شو. نو دا وخت د بنگلاديش 179 رنزونه دي، په 179 باندې 3 کلاړیان آوټ دي. او نن ورځ لوبه چې کومه ده نو نن اخرنۍ ورځ د ټیسټ میچ. نن که پاکستان ډیر هم زور لګوي او بنگلاديش آوټ کړي نو کم از کم 300-350 رنزونه خو بدای جوړي او 300-350 بیا نن ورځ کې چې سکول پاکستان ته ګرانه شي. یعنی دی وو وکټ ایشتل بیا د پاکستان سکور چې سکول نو ګرانه بشي. میچ چې کم دی زیات چانسز دي چې ډرا طرف ته لاړ شي. اوس د بنگلاديش سیکنډ اننګز کې محمود الحسن 15 رنزونه جوړ کړي دي، شادمان اسلام 10 رنزونه، مومن ال 56، نجم الحسین 58 باندې دی ولاړ دی او مشفق الرحیم زوړ کلاړي 31 بال 100 رنزونه دم جوړ کړي دي. د پاکستان بالنګ شاهین افریدي 12 ور کړي دي، 39 رن دی ور کړي، 1 وکټ ایشتلې ده. محمد عباس 14 ور کې 35 رنز کړي دي، 1 وکټ ایشتلې ده. حسن علي 12 ور کې 23، 1 وکټ. سلمان آغا 5 ور 18 وکټ یوم نو. نعمان علي 8 ور کړي 32 رن ور کړي، وکټ یوم نه اخیستلې. نو پاکستان بیټینګ او بالنګ په دې میچ کې هغه رنګ امپریس نو چې څنګه د بنگلاديش خلاف کول پکارو نو د میچ ډرا کېدو چانسز سیوا شوي دي.